په دې روژه کې د دې روډ په غاړه چې د کومو ماشومانو د ایښېدلې چولې ایښي یا د دې اچار دا وړې وړې پوڼۍ ایښي یا د ساګو دا وړې وړې ګېډۍ چې کوم دی نو ایښي یو دا خرڅوي دویم د دې نه سودا ډېره کوئ ځکه دا ماشوم د ډېرې ناچارۍ د لاسه د روډ دې غاړې ته راوتی دی نور ملګري لګیا دي پتنګان الوزوي او دی ناست دی د روژې په مازدیګر کې نو دا اکثر هغه ماشوم دی چې پلار یې ناجوړی پلار یې مړی د کور د کفالت بل څوک څه ذریعه نه وي نو دی مور رالیږلی وي وایي ته لاړ شه نو ته دا چې کوم دی نو دا خرڅ که دا چولې نو بیا به پرې روژه ماتې د ځان سره واخلې نو کور ته بیا راځه نو چې دا خلک ټول د دې غټو غټو سټورونو نه سودا کوي او د دې ماشوم نه څوک سودا ونه کړي او دی دغه ایښېدلې چولې ماښام کې کور ته واپس ووسي نو مور ته دې ګیله کوي مورې نو خلکو خو د غټو غټو دوکانونو نه سوداګانې کولې ما ته خو چا کتلم نه ما خو چې څه وړي نو هغه مې واپس راوړل نو مورې په دغه ځای کې الله رب العالمین ته یو ګیله شروع کړي چې ربه چې کونډه دې کړمه الله نو د دې خلکو په زړه کې به دې رحم خو ورچولی و که نه چې زما د دې ماشوم نه یې سودا کړی وی نو زما به پرې د روژه ماتې بندوبست او انتظام دا به مې پېښ شوی و نو امداد ورسره کول پکار وي د بېوسو سره چې کوم دی نو امداد ډېر زیات کول پکار وي